ابواب التفسیر باب د بیان دا قصر کول په مانځ کې شروع کوم په نوم د الله چې دې مې رب رحم کوونکی دی. باب ما جاء فی التفسیر باب بیان دا اثبات قصر فی الصلاه وکم یقیم حتا یقصر او څومره پاتې کیږي چې دې پای کې قصر کول شي یعنی مدته قصر به څومره وي. بس ګور علماء کرام او صلحای امت رستو دا خبر را روانه ده چې قصر د پارا مقدار چې کم ده عند الاحناف 3 ورځو سفر ده او پنځ د عام ائمه دمرا مسافت علی قدر 4 بوردن سلور بوردا او یو بورد چې کم ده نو 12 میله ده چې 4 بوردن شي نو سو شو 12 چوکی 48 شو نو دا نزاع لفظی شو د 3 ورځو سفر 48 جوړیږي او 4 برد مقدار 48 جوړیږي. ها اوس دې کې توجه کو بس دې خلاصو او بیا مخې به مسله بیانو. الله الله هر هغه سره لکه احمد خان وی او دې مرید د سفر شو د خپل د کلینا په مقدار د 4 برل لکرو پینډه ته دیږي. ها اوس نفسي خروج عن البلدنا د مسافر فرض شو حتى يرجع الى مفازات البلد لکه دی وسا کې ته پاتې کیږي نو چې کله ته شمساباد چوک ته ورسېدې نو وسا خروج وسا نه بار شوې نو اوس کې دلته پتا باندې مستم راغې نو تبه قصر کې نو حتا يرجع الى مفازات البلد. ها اوس مسله دا ده چې احمد خان تلو پېنډه تا کوئی دنيلا او چا ورته نن کوئی دندا سبا کوئی دندا بلد کوئی دندا جنن وغیرہ قتل یا وغیرہ وغیرہ اوس په دې کې د الته کې پاتې شو سمره موده پاتې کیږي با او چې سمره موده چې د پاتې شي نو په دې به قصر کوي. امام شافعي امام مالک رحم الله فرمایي کې د سلور ورځو د پاتې کېدو اراده وکي پوښ کنا انو دیبا اتمام کی او کې د سلور نه کم نو دیبا قصر کوي اسو کې تر سلور ورځو پوری قصر کول شي 15 ورځې نو قصر نشو کولای. ٹھیک شو مولانا. اور حنابلو مسلک یو وشرزی دی یو وشرزو پوری قصر کول شي. احناف په نسبت باندې 15 ورځې دی. امام بخاری په نسبت باندې 19 ورځې دی. امام بخاری 19 وی حنابلہ یو وشوي من 15 وی شوافی او موالک سلور ورځې وی دا سلور ورځې تقصر کول شي مګ ویو 15 پورې کول شي. امام احمد سی وی یو ورځې پورې امام بخاری وی او د ټولو لپاره مرجع احادیث دي او هر چا د خپل اجتهاد مطابق چې دی جهد کړی دی. همنګ لپاره هغه نصف شهر حدیث دی تاکو ده دا کننا نصف شهر نصف عمر شطر دار خدغه کې دی چې نیم عمر نمیاست کې نیم 15 سره دي نو چې ستا عمر سر کالی نو نیم 50 دي نو داسې شو. چلو وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو عوانة عن عاصم وحسين عن عكرمة عن ابن عباس قال قام النبي صلى الله عليه وسلم 19 يقصر فنحن اذا سافرنا 19 قصرنا وان زدنا اتممنا. ګور نبی علیہ السلام پاتې شو 19 ورځې یو قصر نو قصر کو فنحن اذا سافرنا مون چې کله سفر باندې زو 19 د 19 ورځې نو قصرنا موږ قصر کو وان زدنا کې چې 19 ورځې موږ راځي زیات نو اتممنا نمګ بیا موږ پورا کو. اوس طالب جان دې ځکه غوا کېدا دلته وی 19 ورځې حضرت پاتې شو الکا دا 19 ورځې کاله احمد خان
کله چې پیغمبر اسلام مکی فتح کول تلو فتح مکی وخت کې 19 پاتې شو خدا نه اراده د 19 نو بلکې نن زو سبازو ته دې چې 19 تیر شوي او کله چې حجۃ الوداع تلو پیغمبر علیہ السلام بیا لسره دې پاتې شو او لسره کې حضرت قصر کړو چلو مخکې وبه قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثني يحيى بن ابي اسحاق سمعت انسا يقول خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينه الى مكه فكان يصلي ركعتين حتى رجعنا الى المدينه قلت اقمتم بمكه شيئا قال اقمنا بها 10 وتاسو پاتې شو په مکه کې سورۃ وی او اقمنا بها 10 موږ الله سره پاتې شو ګور مولانا صاحب توجه کړه یاره سوکونو بخاری دې پار سره روح پکار دی خو خوشاله پکار دی او ورځ چې کم دنو کم سے کم د صلیح تو ګټو پکار ځکه له ورته غواړم الکه دا غمان چې ډول ډیر خوشاله باندې نو چې په غیبان راځي ته باندې خوشالي نه زه حدیث اوریدو ول نه خوشاله او ته په حدیث ویل ول نه خوشاله زمون خدا خوشحالي ده کنه یار هغه یو سره زوی ته بچیا ته لوله چې ته مولاج تعالی باکره کوه هغه پلار ته یا باکره او کې یعنی زه روزانه باکرو سره ملاقات نه کوم نو پلار دا خیال چې ته خو ته بدمعاش دي چې روزانه دال کار کوي دا څه سووي چې روزانه استاد څنګه لاړ شم نه نوې سبق اخلم دا باکره د مال په دغه پیغلا ده پای کې چې کوم لذت ماره ملایي کې نو دې لذت بل څه نشته ہوتا سوغا پوښ کنه افضل او حق لذت چې کوم د کله کله تاسو قربان کې پاردي لذتونو باندې دا خبره خني اګوره د دې لذت انجام سکون دی داغي لذت انجام غند ګوند بدبوئی ونه شو کنه بیا سره پیغمبر چې دا مې سو کړ بیا چې کله د جون جولای میاشتې دا جنوري فروری میاشتې بارواوري موريږي دا خیال دی ورته کنه او ساده کانی یو بلته وکړه چرته پوره دي کې خجی اوس ګور مولانا صاحب توجه کوه دا خبره یاد کړه لسم کال د هجرت د حضرت صلی الله علیه وسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام په اتیشتم د ذیقات باندې مدینه منوره نه روان شو په سالورم د ذوالحجې باندې حضرت مکی ته راورسید شپږ ورځې سفر وشو پیادل بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام په 14 د ذوالحجې باندې مدینه منوره ته واپس شو نو چې په سالورم د ذوالحج التشی او په 14 باندې سفر د واپسې شي نو سورې پاتې شو لس ورځې زلان شو کنه 14 دي 14 نه 4 دي کې څو پاتې 10 جی باب صلات بمنا خجی علماء کرام صلحای امت باب الصلات بمنا باب د بیان د حکم د مانزه په مقام د مینا کې حدیثو بیا تاسو نقطه ذکر کوم وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال اخبرني نافع عن عبد الله قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين وابي بكر وعمر ومع عثمان صدرا من امارته ثم اتمها وبه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة قال انبانا ابو اسحاق سمعت حارثة بن وهب قال صلى بين النبي صلى الله عليه وسلم آمن ما كان بمنى ركعتين گورا علماء کرام دا دو نقطے یاد کا مکہ حدیث کے تعویلو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام او صدیق اکبر عمر عثمان دو رکعات تموز په بنا کې کړو او عثمان صدر من امارتی د خپل زمانی د خلافت ابتدائی دور کې دو کول ثم اتمها نبی آخر کې پورا کول هغه څه مطلب شو اول چې به کول نو د مسافرو بیا حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ ال تک ځان له زی واغستو چې زی واغستو نو ګویا کې دیم د رهائش تنظیم ځان لوکا نو دې په منزله د اقامت مقیم شو
بیا به اتمام کو او دغه سي عائشه صدیقه وا هغه تعویل په تور اتمام کو هغه زما خپل کله بچی می دي ټول پکې دارنګ دي دویم روایت کې راځي صلی الله بن النبي صلی الله علیه وسلم امن ما کان امن په باندې امن سره امن په حالت امن کې ما کان داسې امن چې داسې امن د سره نه اډوونه او کوم ځای کې موږ کو په مینا کې اشاره شو قرآن آیت حل شو اذا ضربتم فی سبیل الله فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاة خفتم اگر نه دا معلومه دي چې لکه دا قصر په وجه د خوف دی نو دې ثابت ک امنا ما کانا یعنی په مینا کې چې موږ 2 رکعات کول داسې امنو چې داسې امن د سر نه چرته وینا ولا لکه مکه فتح شوا 1,00,000 صحابه دي حضرت صاحب سره یاره څه خبره ده معلومه شو چې دا قصر د خوف بنا سر نه دی بلکې دا قصر د سفر په بنا سره دی ها اوس دې کې دوی مسله یاد کا او چې ته بزینو تاسو هم پیخيږي اعظم سره دلته یو مرګره د موږ یو حج کې یو ځای مرګري شو نماته چې د علماو چې کوم د نظام دغه کې دا مسجد مدینه یو نوسته کې مرګرو دعوت کړل دي ځل تلار شم کې نه ما کې دعوت نو غوډه نه منه کومه هر ډیر راځي آی بیا مسلو به دې ته پوښتنه کوي تنگ به نه کوي پنه نه نشته عربیا ټول شپه پریشان جګړې په حرمینو کې چې آیا حاجی صاحب چې په مینا مزدلفه عرفات کې چې کم قصر کوي دا قصر سفری دی او کې دا قصر نسوکی دی دا لوی اختلاف دی عند الاحناف دا قصر نسوکی دی حضرت دا قصر سفری دی عندنا ولی نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مینا کې 2 رکعات کړو ولی اقام به مکه ته 10 نو لہذا زمانه سفر وا نو دیر په دا قصر سفری دی شوافی حنابلہ او موجوده علما وی چې دا قصر منسکی دی تر دې چې د مکی باشنده زته ما تا چې پوښوا تر دې چې د مکی باشنده حج د دین په مینا کې 2 رکعات کوي ولی دا د حج سره تعلق د مکی نه تو شپږ میل لار ده تبا نو سکه 2 رکعات مینا کې 2 رکعات مزدلفه کې 2 رکعات عرفات کې 2 رکعات ولی چې د دې تعلق نسک سره دی حضرت پیام د حج کې 2 رکعات کلیه سمې دوی کوي دا لوی جګړه ده او په دې باندې دلایل دغه څه همشته موږ څه همشته زه اول کال حیدتل مانستان ایر د کله چې په لوی اور لګیدل او ډیر حجان سوځیدلو کې تاسو نه اوریدي خبر اوریدي او تاسو موږ په خپل د جنازو لبا جنازي به چراوړلې د دې موبایل په شان له بتور آزاو خیمو کې او بس دا جازونه راغلو باندې او بم ورزولې خو اعلان وکړي د الحرم الى الحرم الى الحرم حرم ته تخت لکه هغه دا عامه کپړو خیمي وکانا هغه چې یو خیمي اور واغه ساوا خوې خامخه هغه نه بلتا جو الله اکبر یو قیامت منظر جوړ شو او دنیا په سونو حجان سوځیدلو بیا بل کال چې به حج لته یو کړه به ورکول ما څه اوسم شاید وي نو اوس په نکاله بوا نو هغه دا چې په دې ویل کړو چې دا غلام ابن فلان من پاکستان هغه دې لپاره چې مخکې کال چې کوم حجان سوځیدل دي پته نه څوک سوځیدل دي نو بیا دې اوس په نکاړي ورکول چې باغې باندې نوم لګېدل نو الى الحرم نمازګر ټیم ما مکه شوما انو زه چونکه مسافر نو ما زما په مکه کې 15 ځما تیرې کړې نو ما اقامت مزکو نماز عرب را پسو دې عرب چا په ما انا اصلي 4 رکعات الا لا رکعتين من النصف ما 4 رکعات الا لا رکعتين من النصف كان رسول الله صلى ركعتين وابو بكر صلى ركعتين وعمر صلى ركعتين وعثمان صلى ركعتين اميان لم حديثنا يا دي التك ما صلى ركعتين ولكن كان مسافرا لا 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 هذا القسم من النصف بس دغه دا نظریه ده زمونږه مسلک دی چې قصري صفرانه دی ایو قصر نسوکی دی چلو
زمن لک صبر زمن دلیل داد کې دا قصر نسوکی شي بیا عثمان اور عائشہ به په اخر وخت ولی اتمه بیا چې حضرات ولی اتمام کو کفانا عثمان قدوه آگے جاؤ. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن الأعمش قال حدثنا إبراهيم قال سمعت عبد الرحمن بن زيد يقول صلى بنا عثمان بن عفان رضي الله عنه بنا 4 ركعات فقيل في ذلك لعبد الله بن مسعود فاسترجع ثم قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بنا ركعتين وصليت مع أبي بكر الصديق بنا ركعتين فصليت مع عمر الخطاب بنا ركعتين. ٹھیک شو کنا مطلب دا چې موږ ټول پسې 2 رکعات کړی ته څنګه 3 رکعات کوي. فلیت حظی من 4 رکعات رکعتان متقبلتان. نو معنا صحابی فرمائے فلیت حظی کا چشی برخ زما فزید 4 رکعاتونو 2 رکعاتا قبول کړی شي. مانے دا شو اشاره وسنګه کوي اے طالب جان احمد خانا مانے دا چې دا 2 رکعات زکوما دا په تابعدارې د پیغمبر صاحب کوما او اصل قبولیت په طریقې د پیغمبر دی. نو له تحذی من 4 رکعات رکعتان متقبلتان 2 رکعات زکه کوم چې دا قبلی دن کی دي اولی چې په طریقې د پیغمبر صاحب دی صلی الله علیه. چلو جی باب کم اقام النبي صلی الله علیه وسلم فی حجته. جی څومره پاتې شو نبی علیہ السلام په سفر د حج خپل کې نو موږ اوسوي چې الله سره دی شابه مخکې قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ايوب عن ابي العاليه البراء عن ابن عباس قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم وصاروا لصبح رابعه يلبون بس لصبح رابعه اوس موږ ویلو کنه په څلورم تاریخ د ذل حجې باندې یلبون بالحج چې تلبیه د حج ویلا فامرهم ان يجعلوها عمره. النبي عليه السلام چې دا سفر تاسو خپل عمره کوي الا من كان ما هو ديون سوا د غچانه چې چا سره قرباني وي هدیه وي. جی مخدا باب في كم يقصر الصلاه وسمى النبي صلى الله عليه وسلم سفر يوم وليله وكان ابن عمر وابن عباس يقصران ويفطران في 4 برد وهي 16 فرسخا. جی قربان دتانا ایک منٹ کم یقصر الصلاه یعنی فسمرا مسافت باندې به قصر د مانځه کوي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سفر یو ورځ یو شپې ته هم ویل دي معنی کې څه د کو نه یو ورځ یو شپې په سفر دی هم به قصر کوي. نو جواب دا دی وکانه ابن عمر و ابن عباس یقصران ابن عمر ابن عباس دوړو قصر کو او یفطران او رجیب نه ساتلی فی 4 بردن په 4 بردو باندې او برج جمع د بریدا ایو بری چې کوم د 12 میله جوړیږي و 16 فرسخن او د 14 فرسخه جوړ شله. نو 4 بردا سوشو 14 فرسخه ایو فرسخ چې کوم د 3 میله ده نو 16 ضرب 3 ها 58 شو 48 شو تیجه ما کېدا صحیح شو کنه. او دې ته بوره دولې موږ تاسو مخ کې ویلو چې په مملکت عربیه کې اوسم چې د داخلي ته برید وي او څنګه د 12 میلو په فاصله باندې دا خاني وي تا به د خط وړ اٹک پول ته 12 میله پورا شو الته به نور خلکو تبر علي الته بل څه نوخاره پورې خط جوړه الته نوخانه په خاور پورې بل څه بوته اسونه الته باقاعده اسونه بساتلو نو پاسونه باندې ډاکونه به نشر کېدل. جی ان النبي صلی الله علیه وسلم قال لا تسافر المرأة 3 ايام الا مع ذي محرم. سفر نشو کول یو زنانه 3 ورځې منګه سره محرم نا ګوره لکه 48 میل نو ګوره شری حکم دا شو کې دی جن یو زنانه پینډه تر روانه ده نو سو پر چې خاون رور ماما کاکا وسرنی نو سفر نشو کوله لکه اوس امریکای ته یو ځي. چلو وبه قال حدثنا مسلم قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال فرنا في النبي صلى الله عليه وسلم قال مسافر ما صلى الا مع هذا محرم تابعه احمد عن ابن المبارك ما شابه الا عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا
آدم قال حدثنا ابن ابي ذئب قال حدثنا سعيد المقبوري عن ابي هريره قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامراه تؤمن بالله واليوم الاخر ان تصافح. جائز نه لري پاد یوي خدي شغه ایمان لري په الله باندې او پر د آخرت باندې چې دا سفر کې مسیرت یوم وليله ليس معها حرمتن چني دې سره حرمت یعنی رجل ذو حرمتن یو سره چې خاوندا حرمت وی عرب او زنانه ته حرمه وي استا خدای کنه یو حرمه لکه ته دې کنه ته حرمه لکه استا خدای او بل د سعودي او تاسو خصوصیت ذکر کوم ډیر ناشنا په جده کې ایرپورټ باندې هر ایرپورټ باندې چې دیغه نزدیک نه امیګریشن والا چین او سٹارټ پاسپورت سګي ګوري چې ستا پاسپورت صحیح دی صحیح نه دی نو دا په لینونو ولاړی خو زنانو په لین نه ودري بالکل بنو ویسی دا خدای او بس فارغ کې غلطه کیږي په لین به زنانو نه ودري سبحان الله دا دغه خسته کار مخکې دا باب يقصر اذا خرج من موضعه وخرج علي بن ابي طالب فقصر وهو يرى البيوت فلما رجع قيل له هذه كوفه قال لا حتى ندخلها قال الحنفيه ګوره منګه ویلو ما ته وخت کېدا چې آغاز د سفر چې کای په ارادي د اربعه برد روان شوي نو کله چې د خپل بیوت نه کلی نه بلد نه خارج شوي حکم د سفر لاګو شو سو پر چې بیوت داخل شوي نه اکالی سے روانو چې واپس کوفه تراغه کوفه ته نږدې د کلی کوټي اخکارې دي وشو کنه او دلته 2 رکعات کول بیا مخامخ کوفه ده ویل کله داخل شي ورته نیو اګه ته دې نه کوارت ته دي وشو کنه نو موټر وې باندې ته کوارت په موټر وې ته 84 دی موږ ټیم شو نو مخامخ تاکل خوخکاری کنه او ته 2 رکعات مسکه او چې کینی ته وردن نشو بیا پوره مسکه چلو مخه وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان بن محمد بن مسلم او ته چتلان نشي خان ابراهيم بن بيسر عن انس بن مالك قال صليت الظهر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينه ب4 والعصر بذل خليفه ركعتين غیر مقلدین چې کوم دي کنه نو چې شپږ میله د کور وته جو مسافر شوي او تلید دا حدیث دی په نبی صلی الله علیه وسلم په مکه مدینه کې ماسپخین مسلو رکعاتو کې چې ذل خلیفه تلاغ غشپږ میله دا حالت 2 رکعات ما ذکر وکړه نو لکه موږ مانو چې 2 رکعات وکړه په مرید سفر مکه او دانه چې دای منتهای سفر بس مسلې من خلق نه په مصیبت دار الکه خو 2 رکعات کړو دانه چې دا منتهای سفر دا خو آغاز سفر اله مکه چلو وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان بن الزهري عن عروة عائشة قالت الصلاة أول ما فرضت ركعتان فأقرت صلاة السفر اول چې د موږ پر شو نو 2 رکعات فأقرت صلاة السفر نو بیا د موږ د سفر دا په خپل حال باندې قرار کړی شو پاتې کړی شو و اتم صلاة الحضر ان بیا د کوسب موږ د اقامت هغه پورا کړی شو وقال الزوري فقلت لعروه فما بال عائشه تتم حتى عائشه ولي بیا په سفر کې اتمام کو وتاولت ما تاول عثمان هغه تعویل کړو چې کوم د عثمان صاحب تعویل ورم مولانا سے توجه کا موږ فرض ناول ټول رکعتين ابن ماجه کې بتا ترا چې صلاه السفر رکعتان و صلاه الفجر رکعتان و صلاه الجمعه رکعتان و صلاه العيدين رکعتان تام غیر قصر على لسان محمد صلی الله علیه وسلم دا اول ټول 2 رکعاتو بیا د غیرو چې کوم دی د ماسپخین د مازیګر او د ماشام او د مازوتن چې کوم دی نو زیادت د رکعاتینو شو په ماشام کې د 1 رکعت زیادت شو لیکن اصل رکعاتو 2 او ساتي عاشي ور سلور کول چې حالانکه دا پخپل وی چې مزد سفر 2 رکعاتو نو بیا په مکه کې سلور ور کول وته اولت کما ته اول عثمان او دیم ته وی چې دا زما د قامت زیری زما د بچو زیری زبکه پاتې کیږي جی باب يصلي المغرب صلاه في السفر ز اور محتمم سے دنیا کے رنبے سفر زما چندی از محتمم سے رحم الله سره ډیر تعلقات او ډیر گہرا تعلقات سره تمره تعلق نو چې مونږه د یو بل کورونو ته لکه زنانې نه تل راتل زمونږ نو
نور زمونږه لکه ډېر گهره تعلقات ډېر زبردست کله کله زه هغه چې مخکې کوم نو ماته ډېر دغه راشي نو ماته چې غیر لاهور پورې زه ما سره چندې له لاړ شم مې زه نه ځم چندې نه کوم خو زه چې ځو مې زه خلاص نو موږ سره طالب ومو چې پیډه ته لاړو نو طالب وته چې ماته تمخ کې شرما مرګري دې مې تمخ کې شه ناری مرګري چې موږ کې ماخام نو درې رکعات وکړه انا چې موږ بس کې نه سن ماته چې تاسو مونږ نه موته مې سه مونږ نه او د خلقو مونږ نه زه پوښتنه مې سره مې څه وځي درې رکعات چې مې وکړه ها اوف زموږ خیال نو کنه ما وتا خو بکار شو دا زموږ خیال نو مې زمړه پیر روزنه ماتيږي وینا نه موته مې سره تاسو کوم خني بیا یاد کړو ما موته مې سره سترګه ولا کنه ما چې دې خبره کوي چې سترګه ولا ایسا ان ما دیوی چې زه خطا شم ما غوډره کا توکړه موږ مسافر قصر پکارو نغم پوجو نغیو دا او کنو خربشیا خپل مسلم خراب کا زمون دم خراب کا پته من خو بیاو کو غفلاران چې دلته نور امیان ولر کنه دا غفلاران چې د پچولا غي بس کیږي نو دې دومره پریشان او خبرې نه کیږي نه انا چې دا زمونږ کافي سفر وکم ماستان تیم شه ان بیا مې اوس ویجی تاسو په خپل مخ کې شه چې ما دوه کاته موږ کوم غوړ علم داسې مسکی کنه ته تاره ته درې کاته کور کې لګ بیا ما ورته ما کې دامګه قصر کولې څنګه چل وکړو دا څنګه نیمو مونږه دا درې کاته څنګه نیمې تر نو سره حیران شي دوه وکړو ما نه نو هغه بیا ورکاسه به سکول بیا ما یو نیم رکعت به کړو نه له وقصر کېده اته پوجي چې دا خو مخ کار کړی دی نو مسله دا چې مولانا صاحب سره ما خاموش کوم دی سره درکات مکمل دی په سفر ول حاضر چلو وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شيخ بن الزهري قال اخبرنا شيخ بن عبد الله بن عمر قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اعجله السير في سفر اجل السير معنی دا چې کله په سفر سو مشقت زیاتو او یا به ضرورت ته سفر وږي تادی موږ په پښتو کې تادی وي تادی کا تادی قال سالم وكان عبد الله بن عمر يقول اذا عجله السير وزاد الليل حدثني يونس عن ابن شهاب قال سالم وكان ابن عمر يجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفه قال سالم واخر ابن عمر سے مغرب او د ماستن مزدلفه کې به یو ځای کول دا جمع تاخير شو او د دې ټول امت متفق دی بده وكان استصرح الى امرته صفيه بنت وقال سالم واخر ابن عمر المغرب یورزی ابن عمر د ماخامز ماسوتن ته نږدې کړه ولی وکان استصرخ علی امراتی صفیه आवाज کړه شو دې ته په بیماری د بیبي دي چې صفیه بنت ابي عبید وا د ابن عمر سے خزه نوم صفیه بنت ابي عبید وا هغه بیمار شو نو استصرخ ابن عمر ته आवाज وشو معنا زرزان سو خزه ډیر سخت ده نو دی وچاله کا اوس خو سفر تیز نو ماخام یروستو کا چې تر دې چې ماستن نږدې شي نو دا جمع سوري شو ما خان په اخر کې وکړه ماستن په اول کې وکړه قربان وقلت له الصلاه فقال سر فقلت له الصلاه وقال سر قلت ما في الصلاه ما خامكو مز ما خامكو بمعنى سر سفر کا جی حتى صار ميلين يوم ثلاثه ثم نزل فصلى ثم قال هكذا رايت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي اذا عجل وسر وقال عبد الله رايت النبي صلى الله عليه وسلم اذا عجل وسر ويقيم المغرب ويصلي ثلاثه ثم يصلي ثم قال مع المسجد حتى يقيم العشاء ويصلي ركعتين ثم يصلي ولا يسبح بيد العشاء حتى يقول في جوف الليل پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام باندې بکل په سفر کې تادی واخا پوښو کنه ان یو مزبه مؤخر ک فاخر الوقت کې او بل به د وخت په اول کې وکړه جمع سوري وا دي حدیثونو تو ګورا داخله جمع کوي جمع حقيقي دا سوري اخر المغرب دانیل چې قدم العشاء في الوقت في وقت المغرب اخر المغرب وقدم العشاء في اول الوقت جی باب صلاة التطوع على الدواب حيث ما توجهت به باب دې په بیان د مز نفلی على الدواب په صلی باندې حيث ما توجهت به کم طرف ته چې مخ ته صلی وي
کم طرف ته چې وګرځي سوالای په دې شاه سوار باندې اشاره شو چالک په نوافلو کې توسو دا اول وخت کې پکادي چې تنیتو کې متوجه القبلة بعد ذالک شرط نه دی ٹھیک شو چلو. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا عبد الله قال حدثنا معمر عن الزهري عن عبد الله بن عامر عن النبي قال النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به. جی مقی قد مرة. حدثنا ابو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله اخبره ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو راكب في غير القبلة. وبه قال حدثنا ابو الاعلى بن حماد قال حدثنا وهب قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع قال كان ابن عمر يصلي على راحلته ويوتر عليها ويخبر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ويوتر على راحلته دا ابتدائي زمانه وا چې کله تأکد د وتر نور راغله او فلما جاء التاكيد فينزل ويوتر على الارض كما قلت لكم قبيل ذلك في ابواب الوتر. باب الايمان على الدابة. الکه چې بصالح مسکین رکوع سجده بسنګه کوي وی رکوع سجده نشته اشاره سره مسکین قربان. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن دينار قال حدثنا عبد الله بن عمر يصلي في السفر على راحلته حينما توجهت به يومي وذكر عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. باب ينزل للمكتوبة. لکه معنی دا شو چې مخکې ابواب کې دا ثابت شو چې لکه نفل په دابی جایز دي اوس وایي چې فرایض په دابی جایز نه دي نو لہذا قدرت د قیام بنه پرېږي دي او پر رکوع باندې به فرایض نه کوي خامخ ورته کته کوزيږي نو بس کې باندې کوي مخکې. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث بن عقيل عن ابن شهاب عن عبد الله بن عامر بن ربيعة ان عامر بن ربيعة اخبره قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على راحلته يسبح يومي برأسه قبل أي وجه توجه ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك في صلاة المكتوبة. وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال سالم كان عبد الله يصلي على دابته من الليل ومسافر ما يبالي حيث كان وجهه. قال ابن عمر وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح على راحلته قبل أي وجه توجه ويوتر عليها غير أنه لا يصلي عليه المكتوبة. جی اصلا نستنش نے قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان قال حدثني جابر بن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته نحو المشرق فاذا اراد ان يصلي المكتوبة نزل فاستقبل القبلة. باب صلاة التطوع على الحمار. وبه قال حدثنا عبد بن سعيد قال حدثنا حبان قال حدثنا حمام قال اخبرنا انس بن سيرين قال استقبلنا انس بن مالك حين قدم من الشام يوم ملك ګورا باب صلاة التطوع على الحمار. دا باب دی په بیان د جواز نفل مز کول په خر باندې. ما وجو تسمیه الباب بهذا العنوان التطوع على الحمار. هر کله چې مخکې ابواب نه دا ثابت شو چې جواز التطوع على الدابه. امام بخاری دلته کې د حمار عنوان سره تطوع على الحمار مستقل باب راوړو او پاغي باندې سپاره پینځم شروع کړ زم د نصاب برابر شي تخیل ورته نو سپاره نصابي شروع کړه. دا څه وجه ده؟ اصل وجه دا چې دا حمار په جانورو کې یو بلید شی دی قمقل نو څوک داو نه وی چې لکه په عام دابو جایز دی او په حمار به جایز نی. نو حمارم په دوابو کې خوده لہذا جایز دی. دویمه خبردار چې مخکې تاسو ابوابو کې وی لکه یقطع الصلاة المرأة والكلب امام بخاری التوی چې لا یقطع الصلاة شیون او دلته قطع پریږي چې لاندې دیوی په سوري مصبح کیږي نو قطع په سر اعلی چې ته په سوري مستعمز کیږي نو قطع د څه خبره رااله. درېمه خبردار چې دا حمار خو پلیت دی هاي په دې پلیت ساوري باندې موږ کیږي دغه جواب دا چې سرمنه خو پاک کړي چې ظاهر نجاست نه موږ پکې مخکې. وبه قال حدثنا احمد بن سعيد قال حدثنا حبان قال حدثنا حمام قال اخبرنا انس بن سيرين قال استقبلنا انس بن مالك حين قدم من الشام. را روان شو انس بن مالک سے سوت د شام را روان شو. فلقيناه بعين التمر
منګه ملاو شلو دې سره پاغه مقام چې مسما پاین او تمر باندې ان تمر خو به نه یو زینوم دی فرایت یصلی علی حمار ووجه من ذل جانب یعنی ان یسار القبلة قتل می په حمار باندې نفل مزکاو او مخید د قبله نه طرف ته فقلت ما رأيت كتصلي لغير القبلة ما تولدي چتا مسکو غیر د قبله تا فقال دي لولا اني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم کچر ما پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په دابه باندې مسکول کې نه لیدلې نو لم افعلوا نو ما بدا کار نو کړي زه خو زکه کوم چې دا کار د پیغمبر سے د سنت مطابق دی اس یو خبر تکوم مچوالی سرکار الله ته نور صبر درکې خو اس یو مثال دی ما مطالعه کوله کنه مچوالی سرکار نمای کې چیرې منګل لیک د بسونو کې دا نفل دت کو ابوس کو پس دا احمد دی او دې مردان ته روان دي بابا کړي ته موږ ټول دی ټیک شو انو چې دې اوس موږ روان کیو موږ زو په بس کې نو ګوره مخکې نظر خراب استعمالي دي اخم استعمالي اکثر متاسو ګورو مخله بربندې سرتوره زنانه راځي لکه موږ نفل نه ته ټول روان یو خو به د نبی پاک د صحابه سنت جون دي شي نوافل دي او دیمه خبره ده چې د نظر حفاظت به مو کی او دریمه خبره ده چې سفر به در باندې غمی ګومنه لکه ته ځان مشغولې کړه او چې بیا حافظي او دې مردان ته دین کم سے کم 200 پاره درې هوته وی نشي د خیر سره کې درې نه دوه خو به وی لږه منظر بدون پوښي نظر بدون محفوظ شي او سنت باندې عمل راشي چل باب من لم يتطوع بالسفر دبر الصلاه وقبلها باب دې په بیان دا چې عالم یتطوع فی السفر دبر الصلاه وقبلها چې نفل نه دکړي په سفر کې رسو د مانځنا او مخکې د مانځنا مسله دا د مولانا صاحبہ چې ګوره دا مسله یاد کا چاول کې ویل فکارو خمانه پاتې شو چې دا قصر د سفر چې کوم دی قصر الصلاه فی السفر دا عظمت ته او کې رخصت ته بعض علماوی ائمه لکه دا رخصت ته چې او دې ک نو ټیک دا او کې نه کې نو ثواب دې پورا دی عندنا دا عظمت ته ځکه نبی علیہ السلام ویلو چې دا صدقه وجګن دا صدقه الله تعالی دا پتا د خدای صدقه ده فقبلوا صدقه الله الله صدقه قبول کړي نو دا عظم شو اوس دا صدقه چې د خپل حق کې ده کنه نو فرایض وکړه هر چې سنت دي دا ته معاف دي خو دې کې دا بره حاشه ډیره مزیدار ده او ما خو زه چون کې مشکاتی سړی و نو مشکات راته اسه کته بره هر څه نه یاد دي بحمده تعالی تا خیال ورته آل محترم صاحب چراغ لوګه مفتی مجتبی صاحب لوی سوي چراغ مفتی صاحب وی چې دې تما استاد مشکات پټ ورکړه دی واور نو دې ما ته کاش ما ته پته وي او نو ما به مشکات دی نه وینم تا خیال ورته نو مشکات خو زما خه مشکاتو او دغه کته بر ټول خبره ما ته یاد دي نو د غورشتو بابا مشکات دا مسله ښه حل کړی دا دلته زموږ حاشیه التصویر ذکر دي احادیث دو قسم دي پس جواز النوافل فی السفر وترک النوافل فی السفر ابن عمر سے ابن ثابت دي یو ځکه چې کوم دین هغه مو چوک روان شه خلق نفل کوله که څه کوي ویجی نفل کوه لیکن نفل وی خو ما به د مزه ته پورا کړو کنه خو نفل نشته اول ځکه ابن عمر ته خپل نفل کوي نو دغه سفر جواب دادی د بابا په الفاظو چې سفر په دوه قسمه دی یو سفر قرار دی یو سفر روان دی یو سفر قرار دی په سفر روان کې نفل نشته دی په سفر قرار کې شته دی ځکه تا ختم شته او د دې لاړې کوټ ته چابوت لمل مستیا باندې په لار نفل نشته دی کوټ کې پاتې شوی نو 2 رکعات فرض وکړي خپل سنت په پورا کړي
استاسره سفر قرار او سفر روان کې فرق دی او دقه قول بر حاشم لیکل دی ويحمل حديث النفي على حاله السير وحديث الثبوت على حاله القرار كما هو المختار عندنا استاد بر حاشی لیکل دی زت کنه تاریخ جان حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثني عمر بن محمد ان حفص بن عاصم حدثه قال سالت ابن عمر فقال صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فلم اره يسبح في السفر وقال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. ابن عمر سے بتوی چې تولی نه کوي ځکه نه کوم چې نبی پاک نو کړی لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة هكذا. قال حدثنا مسدد وقال حدثنا يحيى عن عيسى بن حفص بن عاصم قال حدثني ابي انه سمع ابن عمر يقول صحيح رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأنه لا يزيد في السفر. نا فكأنه نشته فكان لا يزيد في السفر على ركعتين وابا بكر وعمر وعثمان كذلك. زما كذا. باب من تطوع في السفر في غير دبر الصلاة وقبلها وركع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر ركعتين الفجر. باب د بیان دغه چا تطوع في السفر چې نفل کوي په سفر کې په غیر دبر الصلوات وقبلها یعنی قبلیہ اور بعدیوں نہ بغیر یعنی عام ورکان نبی فی سفر رکعت الفجر حضرت دسار دو رکعت نفل کیو سنت کیو نو معنی چې سفر قرار کې نو کوم او بعد روایتو کې راځي چاله کړه سحر او د ماخام دا دواړه ډیر مؤکد دي حيث يرفعان مال فرائض ځکه دا فرائض سره پورته کیږي نو وکاوسه جی. وبه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن ابن ابي ليلى قال ما اخبرنا احد انه راى النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى غير ام هاني ذكرت ان النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة اغتسل في بيتها فصلى 8 ركعات فما رايته صلى صلاة اخف منها غير انه يتم الركوع والسجود. وقال لي فحدثني يونس بن شهاب قال حدثني عبد الله بن عامر رضي الله عنه اباه اخبره أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الصبح بالليل في السفر على ظهر راحلته حيث توجهت به. سوچتے ہیں نا بگی رسول دی دو میانی روایت راغ خدا دغه په علم باندې ونه 24 روایتونو دا ثابت دي پیغمبر صلی الله صلات الضحى کړه بر تاشیل کړل دي جی بلکې 25 لیکل دي عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي على ظهر راحلته حيث كان وجهه برأسه وكان ابن عمر يفعله. باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء. بعد په بیان د جواز د جمع په منځ د سفر او د مغرب په سفر کې په منځ د ماقام او د ماسوتن کې او دې ته جمع سوري وای نه کې جمع حقيقي او غیر مقلدین اجزانان نه کوي مسکینان دي ځکه اوس به په خپل وای چې دا رواج سم راغلي په دې کې جمع سوري دا څنګه ماقامي وقت اول نے مؤخر کر دے او ماسوتن داغه په وخت اول کې کړی دی لہذا د جمع صورت شوا او مسافر دې پاتې دي اجازه ته او خصوصا چې داسې سړی وي چې بیمار وي او بلډ پریشر دغه شوګر بیماری چا د زیات نشي ټینګې دي هغه دې پار پدې کې ډېر زیات سہولیات دي. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهري عن سالم بن النبي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين المغرب والعشاء اذا جد به السير وقال جد من چې کله بس سفر کې تعدی وا جی. وقال ابراهيم بن الرحمن عن الحسين المعلم عن يحيى بن ابي كثير عن كلمه عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاه الظهر والعصر اذا كان على ظهر سير ويجمع بين المغرب على ظهر سير معنی دا چې کله په سفر به بالکل تیار سفر سوري بار سے تیار ہو موټر به سٹارټ ہو جی. وعن حسين عن يحيى بن ابي كثير عن حفص بن عبيد الله بن انس عن انس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاه المغرب والعشاء في السفر وتابعه علي بن مبارك عن حفص عن انس جمع النبي صلى الله عليه وسلم. باب هل يؤذن او يقيم اذا جمع بين المغرب والعشاء. ایا اذان او اقامت شته؟ نو جواب داد چې آو عندنا اذان شته او اقامت د دوړو مزونه لپاره ده او که چېرې فصل راغی نو بیا اقامت کې مستند ده او کې اتصالي نو اقامت ور نشته ده جی. وبه قال حدثنا ابو اليمن قال اخبرنا شيخ بن زهري قال اخبرني سالم بن عبد الله بن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا عاد الاسير في السفر يؤخر صلاه المغرب حتى يجمع بينهما
وبين العشاء قال سالم وكان عبد الله بن أمية يفعله إذا عجل يقيم المغرب فيصليها ثلاثا ثم يسلم ثم قل ما يلبس دير كم درنگ به تیر که حتى يقيم العشاء فيصلي ركعتين ثم يسلم ولا يسبح بينهما بركعة ولا بعد العشاء بسجدة حتى يقوم من جوف الليل یعنی ما سن مخ کی رستو بیس نکول بیا سفر کو ها آرام به وکړ نشپې تهجد له پاس موز به کو دلته بر لګه عاشدا هغه یاد کړه ښا وخت نور خو نشته خدای کدا تیر خسته باز شي په دې عاشي باندې چې وخت ویني بیا وګوره هغه وی چې کوم روایت تو کې چې جمع راغلی دا سوري دا حقيقي نه ده دې شو مولانا صاحب او دویمه خبردار زموږ امام محمد سے په موتا محمد کې دا قول نقل کړ دی چې امام ابن عمر سے په خپل زمانہ کې چې کله دې خلیفہ وختو نو پورا آفاق کې داخت لیکلو چې ينهاهم ان يجمعوا بين الصلاتين ويخبر ان الجمع بين الصلاتين في وقت ما كبيرة من الكبائر یعنی یو مز په یو وخت کې مزونه جمع کول چاہے ته جمع تقدیمی وي اکبر الکبائر گناہ ده او دا د عمر سے فتوا ده شیشوا او پر استاپ دی حاشیه کې موجود ده موتا امام محمد بن کلیلا جی وبه قال حدثني اسحاق قال اخبرني ابو سمد قال حدثني حرب قال حدثنا يحيى قال حدثنا حفص بن عبيد الله بن انس ان انس حدثه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين هاتين الصلاتين في السفر يعني المغرب والعشاء باب يؤخر الظهر اسان دي رستقی به ماسپخین تر مازیګر پورې نو جمع تاخير شو کنه اذا تعالی قبل ان تزيغ الشمس ګره چې د غرمې نه به مخکې حضرت په سفر ته تزيغه ما د غرمې زوال چې غرمې نه مخکې لکه 12 بجې روان شو ماسپخین به رستو کا مازیګر سره وکړه او چې کله به زوال وشو ماسپخین به خپل ټیم کې وکړه مازیګر به خپل ټیم کې کاو جی وبه قال حدثنا حسان الواسطي قال حدثنا المفضل بن فضلتان وقيل بن شهاب بن انس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ارتحل قبل ان تزيغ الشمس اخر الظهر الى وقت العصر ثم يجمع بينهما فاذا زاغت صلى الظهر ثم ركبا زاغت معنی دا چې زوال به پکور وشو نماز پخین به خپل مزال حکم مستقل بیا په سفر روان شون مازیګر به خپل ټیم کو جی او دا حدیث دا خلق نه منی که اکثر دا غیر مجلدین نه دي دوی چې ته په سفر دی را ماسپخینو کې یره مازیګر بیا خدای وسې خو اوسه کې بیا بزو خاص کری دی حج کې لوی اعلان دی ها باب نظائر تعالی بعد ما ذات الشمس صلى الله عليه وسلم دغه تا مکه حدیثو خو مستقل باب راو قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المفضل بن فضالة انه قيل من شعب بن انس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قبل ان تزيغ الشمس واخر الظهر الى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما فاذا ذهبت الشمس قبل ان يرتحل صلى الظهر ثم ركب باب صلاة القائم وسسان دې پناسه باندې مذکول حکم چې طاقت دینی پناسه مذکول شي دا حدیثونه ټول مکه تیر شوی دي قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك فصلى وهو شاك माना शिकायत के उनके नो यानी बीमार हो فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن يجلسوا فلما انصرف فقال إنما جعل لي إمام ليتم به فإذا ركع فرسه وإذا رفع فرسه وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن انس بن مالك قال سقط رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرس فخدش او فجوحش الفاظ مترادف معنی یو دغه د سرمن نه پټ اوچت شو جی فدخلنا علينا وضوء فحضرت الصلاه فصلى قائدا فصلينا قعودا وقال انما جعل الامام ليتم به فاذا كبر فكبروا واذا ركع فركعوا واذا رفع فركعوا واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد وبه قال حدثنا اسحاق بن يوسف قال اخبرنا روح بن عباده قال اخبرنا حسين بن عبد الله بن بريده عن عمران بن حسين انه سال النبي صلى الله عليه وسلم التفيل وحدثنا اسحاق قال اخبرنا عبد الصمد قال سمعت ابي قال حدثني الحسين عن ابن بريده قال حدثني عمران بن حسين وكان مبصورا قال مبصور معنی بواسیر بیماری مبصور دیوان بیماری د بواسیر به نه کنا مقاد کې دانی وی او دغه نسب فضلات خارجيږي الله ته مو ټول ساتي قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل قائما فقال إن صلى قائما فهو أفضل ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم ومن صلى نائما فله نصف أجر القائد باب صلاة القائد بالإمام هر چمخ کې دا ثابت شو چې ته نفل بنا سکول شي اوس دا چې کله چې په نفل ناس باندې کوي نو ته په موږ اشاره باندې کوي جی
تصاليوانه. حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا حسين المعلم عن عبد الله بن هريره عن عمران بن حسين وكان رجلا مبصورا وكان ابو معمر مرة عن عمران بن حسين قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل وهو قاعد فقال من صلى قائما فهو أفضل ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم ومن صلى نائما فله نصف أجر القائم. باب إذا لم يطق قائدا صلى على جنب. اوس داوی کې چرته پر ناسم نشي کولای نو موږ پاتې کې دي نشي نو مان اذا لم يطق قائدا کې چرته پر ناس له طاقت نیوي نو صلى على جنب نو په اړه به موږ کې خي طرف تا تشوا. وقال عطاوي اذا لم يقدر على ان يتحول الى القبلة کې طاقت د مخ اړول قبله تني سود دشمن خطرات یا سنور مسائل وي ان پوشن صلى حيث كان وجهه چې کوم خو د مخ راغې نه ما تولوا فسم وجه الله جی. وبه قال حدثنا عبدان قال عن عبد الله عن ابراهيم بن طهمان قال حدثني الحسين المكتب عن ابن بريدة عن عمران بن حسين قال كان مكتب خو پیان کني نه دې کاتب لیکون کې وداري قال كانت بي بواسير فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة الله صلى قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. باب إذا صلى قائدا ثم صح او وجد خفة تمم ما بقي. ګور یو سړی دې مثلا بیمار شو او دې په ناسبانه موږ کاو الله مهرباني وشوا دې په مانزه کې خدای سم کا نو احناف مسلک دا دي چې اولاد دا چې استیناف کوي سلام دیواری دې نر او دوی خننت مې کو در الله سبحانه برن الله اکبر. او امام بخاری وی د نور ائمه مسلک دا دی یو رکعت دې پناست کو یا دعا او خدای په منځ کې سم کړی نو ما بقیات چې کم پاتې مزدي اپ قیامت بتاب کې جی. وقال الحسن ان شاء المريض صلى ركعتين قاعدا وركعتين قائما. حسن د مقیدا قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام وعن ابي عن عائشه ام المؤمنين انها اخبرته انها لم ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاه الليل قاعدا قط حتى حسن معنا دا چې عمر رسیده شو کمزور شو فكان يقرأ قاعدا ثم إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحو من 30 و 40 آية ثم دا هم کې حدیثونه ټول تیر شوی دي. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن يزيد وابن النذر مولى عمر بن عبيد الله عن النبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس فإذا بقي من قراءته نحو من 30 و 40 آية قام فقرأها وهو قائم ثم ركع ثم سجد يقول في الركعة الثانية مثل ذلك فإذا بدا صلاة النظر فإن كنت يقظة تحدث معي وإن كنت نائمة استجاع.